نو دوست د رشته دارانو نه ډیر غوره دی. دا مثال زمونږ په دې معاشره کې ډیر عام دی. خو دوست باندې چې د انسان کمې خرچې کوي یا د دپاره کمې قربانیانې ورکوي، حد تر دې چې خپل ځان ترې قربان کړي او په هغه باندې ښه خوراکونه کوي، په هغه باندې ښه سیلونه کوي او د هغه دپاره خپله زندګي قربان کړي. نو ټیک ته چې دا دوست ښه سړی دی، خو د وجې د څه نه؟ د وجې د دې نه چې تا پرې روغ ځان قربان کړی دی. تا د هغه دپاره ډېر کړاوونه کړي دي، خو که چېرې ته دغه کړاوونه په خپل رشته دار باندې وکړې، په خپل پلار باندې وکړې، په خپلو وروڼو باندې وکړې، په خپلو ماماګانو باندې وکړې، په خپلو رشته دارانو باندې وکړې او د هغوی سره داسې سلوک کوي لکه کوم سلوک چې ته د خپل دوست سره کوي، ته بیا ګوره چې ستا دا رشته داران ستا نه قربانېږي که نه؟ ته بیا ګوره چې ستا دا پلار ستا نه قربانېږي که نه؟ ته بیا ګوره چې ستا دا ورور ستا نه قربانېږي که نه؟ ته بیا ګوره چې ستا د ماما دا زوی ستا نه قربانېږي که نه؟ ته بیا ګوره چې ستا دا تره ستا نه قربانېږي که نه؟ کمې خرچې او کم قرباني چې ته د خپل دوست دپاره ورکوې، د دغې په نیمه باندې ته د خپل پلار خیال وساته، د خپل تره خیال وساته، ستا نه به ستا دا دوست هېر شي. نو چې ته په خپل پلار باندې داسې خرچې نه کوې، ته په خپل پلار باندې نه خفه کېږي، ته په خپل تره باندې نه خفه کېږي، ته دغه شانتې په خپلو رشته دارو باندې نه خفه کېږي، د هغوی سره په سمه خوله باندې خبرې نه کوي، د هغوی خیال نه ساتې، کله چې هغوی درله مخامخ راشي تندی دې ورته تریو کړی وي، نو هغه به ستا څه خیال وساتي؟ او د دغه په حساب سره تا دوست له چې کم ټیم ورکړی دی، ته چې د دوست څنګه خیال ساتي، نو خامخا دغه دوست په ستا خیال ساتي. او زه تا ته هم یو پاڼی داسې وکړه، ټول عمر د دې دوست خیال وساته، قدر یې وکړه، خرچې پې وکړه، خو یو ورځ ورته ته ووایه ما تا له پروګرام کړی دی او ته ورته ووایې چې ما تا له مثال په طور میان راوړي دي یا مې درله داسې نوره څه خرچه راوړې ده او دعوت ورله ورکړی وله. کله چې تا دا دوست راوستو او تا د ځان سره کېنه او تا ورله خرچه راوباسله، خو تا چې ورته څه یاد کړي دي هغه دې ورله راونه باسل، عام په کور کې چې تا کوم انتظام کړی د کور والو دپاره حقه تو عام راوباسه او دقې دوست ته یې کېږده. نو که چېرې په دغې خوراک باندې ده صبر وکړو، تا چې ورته څه یاد کړي وو هغه دې ورله راونه باسل او ده ستا سپکاوی ونه کوم، ده ستا بېعزتي ونه کړه، په دغې هیئت کې هم دې دوست ته خیال وساتو چې ای به ته زما دوست یې. نن که تا ما ته ده ووایي چې ما تا له پلانکی خرچه تیاره کړله او هغه تا ما له را نه وړه، خو ای به زما دوست یې، ما ته نږدې په ما خفه کېږي، نو خیر دی. خو کله چې هم تا داسې وکړو چې د هغه دپاره دې ښه انتظام نه و کړی او یاد کړی دي ورته چې ما تا دپاره دا ښه انتظامات کړي دي او بیا دې ستا ځای ته راغی او تا ورله هغه شانتې طعام راونه باسو، نو خامخا به دی چې دی نو تا شرموي، خامخا به دې ملګرو ته وایي چې یاره مړه زما دا پلانکی ملګری نه دی، ما ته یې داسې ویلي وو، زما یې داسې خیال بیا ونه ساتو. نو دقه شانتې د خپلو رشته دارانو سره همدردي کوئ، د خپلو والدینو خیال ساتئ، د خپلو وروڼو خیال ساتئ او د خپلو رشته دارانو خیال ساتئ، نو دی به هم ستاسو په کار راځي. او زه درته یو خبره کومه، خوراک خو پرېږدوه، نور هر څه پرېږدوه، خو صرف په دې خپله ژبه باندې په سمه طریقه د خپلو رشته دارانو سره خبرې کوه او د هغوی خیال ساته او د هغوی تپوس کوه، صرف په دې ژبه باندې. خوراک ته ضرورت نشته، دا رشته دار به ستا داسې خیال ساتي چې داسې به ستا د دوست هم خیال نه ساتلی، او بیا چې په دوی باندې ته څه لږ ډېر څه وخورئ نو دا رشته داران به ستا نه ځان قربانوي، حد تر دې چې د خپل د تن د وجود دا سر نه دی دا به ستا نه قربانوي. نو د خپلو رشته دارانو خیال ساتئ، د دوی قدر احترام